بسم الله الرحمن الرحیم. خدای تعالی سره د مسلمانانو عقیدې یعنی د الله رب العزت ذات باره کې موږ مسلمانانو له څه قسم عقیده ساتل پکار دي چې ټولو نه مخکې موږ څه زده کړو؟ عقیده یې زده کړو. ځکه اوس هم داسې خلک شته زموږ په دې علاقو کې شته هغه خدای نه مني او مسلمانان دي، ځان ته مسلمان وي، مسلمان په کور کې پیدا دي خو الله نه مني. پوه شو په دې باندې؟ نو د مسلمانانو دپاره عقیدې لرل په الله باندې څنګه ساتل پکار دي؟ نو جواب خدای تعالی یو دی ړمبې چې دا خبره موږ منو چې الله څه دی؟ یو دی. دویم نمبر یوازې خدای تعالی د عبادت او بندګۍ لایق دی او د هغه نه هیڅوک د سوا هیڅوک د بندګۍ لایق نشته. دویمه دا عقیده شوه چې الله تعالی سره د بندګۍ د عبادت لایق دی چې داغه عبادت وکړل شي، داغه بندګي وکړل شي، د الله نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشته، د بندګۍ لایق نشته. دریمه عقیده د هغه هیڅ څوک شریک نشته، الله سره نه په ذات کې څوک شریک شته او نه په صفاتو کې، هیڅ څوک نه په ذات کې او نه په صفاتو کې څوک شریک شته. څلورمه خبره هغه په هر خبره پوهیږي. الله رب العزت زما ستا په هر خبره باندې څه دی؟ پوهیږي او هیڅ یو څیز د هغه نه پټ نه دی. الله تعالی نه هیڅ یو څیز پټ نشته. پوه شو په دې باندې؟ بصیر لیدونکی دی، علیم. دا ټولې خبرې چې دا د قرآن نه ثابت دي، د قرآن نه څه دي؟ ثابت دي. علیم دی، په هر خبره باندې پوهه دی. بصیر هر یو څیز له څه دی؟ لیدونکی دی، پټ نه دی، هر یو څیز الله ته ښکاري. پنځمه خبره هغه د ډیر طاقت او قدرت والا دی. الله رب العزت سره طاقت والا دی، ذوالقوة المتین، قوت والا دی، طاقت والا او قدیر، قدرت لرونکی دی، په هر چیز باندې څه دی؟ قدرت لرونکی دی. شپږمه خبره هغه ځمکه، اسمان، سپوږمۍ، نور، ستوري، فرشتې، بني ادمان، انسانان، پیریان، عرض دا چې ټول جهان پیدا کړی دی، ټول جهان پیدا کړی دی او یوازې هغه د ټولې دنیا مالک دی. شپږمه خبره کې موږ ته څه وښودل چې الله رب العزت ځمکه چا پیدا کړي؟ الله. اسمان چا پیدا کړي؟ سپوږمۍ چا پیدا کړي؟ نور چا پیدا کړي؟ ستوري. فرښتې چا پیدا کړي؟ انسانان چا پیدا کړي؟ پیریان چا پیدا کړي؟ الله. عرض دا چې ټول جهان چا پیدا کړي؟ الله پیدا کړي او د ټولې دنیا هغه یوازې څه دی؟ مالک دی. نو شپږ خبرې شوې چې دا زموږ ستاسو په دې باندې څه وي؟ یقین وي د الله جل شانه متعلق. لومبۍ خبره الله تعالی سره یو دی. دویمه خبره یوازې الله تعالی د بندګۍ د عبادت لایق دی، د الله نه ما سوا بل څوک د عبادت لایق نشته. دریمه خبره د هغه سره هیڅ څوک شریک نشته، یعنی نه په ذات کې او نه په صفاتو کې. څلورمه خبره هغه په هر خبره باندې څه دی؟ پوهیږي، علیم دی او هیڅ یو څیز د هغه نه پټ نه دی، هیڅ یو څیز د هغه نه پټ نه دی. بصیر بالعباد، لیدونکی دی. پوه شو په دې باندې؟ پنځمه خبره هغه د ډیر طاقت او د قدرت څه دی؟ مالک دی، یعنی الله رب العزت قوت والا دی، قدیر دی، قدرت والا دی. او شپږمه خبره چې هغه ځمکې، اسمان، سپوږمۍ، ستوري، دارنګې نور، فرشتې، انسانان، پیریان، عرض ټول جهان الله څه دی؟ پیدا کړی دی او د ټول جهان څه دی؟ یوازې مالک دی.